مكاني بس نور تصفيه توفي إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا شأنه والمؤمنون والمؤمنات للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضراتو څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې وخت ډېر مختصر دی څنګه چې امیر محترم هم وویل ماشاءالله الحمدلله د اجتماع د آغاز نه تر اوسه پورې ما په زړه کې و چې زه یو خبر باندې لږ توجه ورکړم خو یریږم په دې چې وخت مختصر دی. خبره دا ده چې زمونږ په دې موجوده معاشره کې اکثر دا خبره د بعض ملګرو په ذهن کې ده چې دا قرآن مجید بیانول توحید او سنت بیانول دا البته صرف د علماو کار دی. حالانکه حقیقت دا دی چې د کم کار دپاره د قرآن د تبلیغ دپاره او د قرآن د احکاماتو ټول عالم ته رسولو دپاره الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږو. الله پاک محمد صلی الله مبعوث کو د کم کار دپاره چې الله پاک محمد علیه الصلاة والسلام د دې قرآن دپاره رالیږلی و د دې تدریس دپاره په دې باندې عمل دپاره او دا ټول انسانیت ته رسولو دپاره دغسې دا امت ته همدغه ذمهداري حواله شوې ده چې دا امت دا قرآن ازده کړي. نو الله پاک بدله دا قرآن ازده کړي او بل ته وښیي
او دا امت ذمہ دار دی د خبرې چې دا قرآن زده کی او پوره دنیا ته ورسوي او د دې لپاره په پوره دنیا کې خواره شي. د قرآن مثال د انوار دی. په سوره احزاب کې الله پاک محمد علیه السلام تشبیه سراج منیر ورته ویلي. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. او بیا دا امت نائب دی د پیغمبر علیه السلام نه په دعوت کې د قرآن په علم کې چې د دې امت هر فرد دا ذمہ دار د قرآن د تبلیغ دی او دا ذمہ دار د قرآن د منشور دی او دا ذمہ دار د قرآن د خورولو دی د دې د اشاعت دی. څنګه چې نور رڼا عام ده نور چې کله راوخیږي هر یو شی روښانه شي هر یو شی رڼا شي تیرې وتښتي د هغې نه حتی د کور یو کوټې دننه نور خو نه لګي نور بهر وي لیکن ته هم بیا په کور کې دننه تیاره نه پاتې کېږي ولې چې نور راختلی دی. دارنګ چې کوم ځای کې موحد لاړ شي د قرآن علمبردار راشي د اشاعت التوحید و سنه یو کارکون لاړ شي هغه ځای کې د کفر او د شرک او د رسم د رواجو تیارې نشي پاتې کېدلی. چې کوم ځای کې نور راوخت هلته تیارې نه پاتې کېږي. او دوستانو عرض مې دا کول غواړم چې موږ هر یو د قرآن طالب یو. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره. ووایه ای زما نبي چې زه الله طرف ته زما لار دا ده. قرآن زده کول د هغې کار دی او د قرآن اشاعت د هغې کار دی. سنت زده کول د هغې کار دی او د سنتو اشاعت د هغې کار دی. او د دې د عمل میدان ټوله دنیا ده. او چا چې الحمدلله زمونږ د شیوخو نه قرآن ویلی او دا کار خپل کار ګڼلی دی دا کار د خپل زندگی مقصد ګڼلی دی الله د هغې نه په ټول جهان کې کار اخلي او هغه د نور په شان رڼا لري چې چېرته تلي دي خدای په شرک ختم کړی دی رسم و رواجونه ختم شوي دي کم از کم خلکو ته احساس شوی دی. الحمدلله مونږ تردید د شرک او د بدعت او د رسم او د رواج دا په قرآن او په صحیح او صریح حدیثو سره کوو. زمونږ یو ملګری زما د شیخ شاګرد مډغاسکر ته لاړ. مډغاسکر چې مخکې هغې ته مدینة الصغرا نوم و لیکن کله چې په یهودو عیسایي غالب شو او هلته عیسایت پرچار شو یو څو مسلمانان په یو علاقه کې پاتې شو نو عیسایي مشنریان به تلل چې اسلام د دنیا نه ختم شو قرآن ختم شو تاسو عیسایان شئ. نو هلته یو جماعت لاړ چې په هغې کې زما د شیخ شاګرد هم و هغې هلته لاړه و یو جوان مونږ له راغی چې په خپو کې بوټان نه و د خپو نه وینې تللې. مونږ ویل چې بوټان ولې نه اغوندې ویل زه چې کله پیدا شوی اوسه پورې ما بوټان نه دي اخیستي هغه ډېر د غربت علاقې دي عیسایان دي یهودیان دي نور غیر مذهبه دي. خو زه راغلی یم ستاسو نه خبر شومه د دې غره په سر کې یو 15 کورونه دي مسلمانان دي عیسایي مشنریان پسې ځي او ورته وایي چې تاسو زموږ په عیسایت کې داخل شئ اسلام د دنیا نه ختم شوی دی. نو که تاسو ما سره مهرباني وکړئ لاړ شئ هغوی ته دعوت ورکړو چې اسلام نه دی ختم شوی قرآن موجود دی علما موجود دي. نو هغه د شیخ شاګرد او یو 2 کسان نور ورسره لاړل. نو هغه پادري د دوی سره په لار کې میلاو شو وایي چېرته موږ مسلمانان د پاکستان نه راغلي یو او موږ د اسلام خبره کوو د خدای خبره کوو د قرآن خبره کوو وایي تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي. نو شیخ شاګرد زموږ ملګری و هغه ورته سوره آل عمران د عبدیت عیسی او عبدیت مریم 33 نکات بیان کړل چې مریم بنده د الله ارکعي واسجدي واقنتي دا آیات ټول مو ته ویلله سوره آل عمران او بیا سوره کهف مو ته ووایو چې موږ دا وایو زموږ قرآن دار عیسی علیه السلام باره کې وایي وایي پادري ویل چې موږ ته کلمه ووایئ زه مسلمانېږم وایي غسل هم پې وکړو مسلمان هم کو او بیا هم دغه پادري په هغه 15 کورونو مسلمانانو پسې کو چې تاسو عیسایان شئ ویل هغه موږ نه مخکې شو چې ما تاسو ته ویلي اسلام ختم شوی اسلام نه دی ختم شوی زه مسلمان شوم تاسو مسلمان شئ. ویل هغه موږ سره ګشت وکړو او نور هم عیسایان 15 کورونه د عیسایانو هغه پادري لاړه هغوی ته ویل چې اسلام حق دین دی د دوی نه واورئ سوره مریم او سوره آل عمران. نو تبلیغ اصل د اشاعت والا کار دی او تبلیغ کتاب قرآن الله پاک راغلی دی بلغ ما انزل الیک بلاغ للناس
نو دوستانو موږ د پوره عالم دپاره خدای ذمه دار امت پیدا کړي یو نو دا نور هر ځای ته رڼا رسوي او همیشه په ګرځېدو کې دی او د چا نه څه نه غواړي نور وایي دا صفات دې په دعا کې راشي په ټول ځګي کې ګرځه چا نه تمه مه کوه چا نه مه یارېږه هر چا ته د قرآن رڼا ورکوه او دارنګې محترمو دوستانو درېیم ګزارش دا دی چې وګورئ په حجة الوداع کې تقریبا 100 لاک د دې سندونه دي صحابه کرامو د خدای رسول نو واورېده تابعینو ته واورېده تبع تابعینو ته واورېده محدثینو کتابونه ولیکل دا اجتماع ته چې موږ حاضر شوي یو الحمدلله درېیم ورځ ده اخري ورځ بیا زموږ اجتماع کېږي چې په پوره پنجپیر علاقه کې دې لرې ونه شي که موږ صحیح شعار توحید و سنت څنګه چې زموږ شیوخ موږ ته وایي داسې د اشاعت حق موږ ادا کړو نو انشاءالله پوره پاکستان نه بلکې په پوره دنیا کې ډېر زر به د قرآن تعلیمات او رڼا خوره شي انشاءالله اخري کې یو واقع تاسو ته وایم د شیخ د کتابونو د دې اهمیت موږ ته نه دی بیان معلوم موږ په شمالي سودان کې یو هلته بربر یو شهر دی یونیورسټي ده هلته عربو ترجمان وزه هلته هغوی یو پروګرام وکړو یو پروفیسر محمد وسیله هغه ویل زه په قرآن تحقیق کوم علوم القرآن و علومه ما د شیخ حواله ورکړه د العرفان فی اصول القرآن چې د هدایت 4 درجې دي او د ګمراهۍ 4 درجې دي هغه پاسر صاحب ویل د دې کتاب څه نوم دی مول العرفان خو دا کتاب مول په کتابونو علم نه دی دا بطرال تزیح پنجپیر نوم یو ځای دی او هلته په شعبان او په رمضان کې دوره تفسیر کیږي او زمونږ شیخ دی محمد طیب طاهري رحمه الله تعالی دا مفیوضهم تاسو به د هغو نه نو هغې ویل تاسو داسې وکړئ چې دلته مونږ ته راشئ په شمالي سودان کې مونږ ته یو ډول تفسیر وکړئ ما ویل تاسو مخکې هلته راشئ څنګه چې ستاسو ابا او اجداد په ټول جهان کې خواره شو تاسو هلته راشئ نو ما ورته العرفان فی رسول القرآن چونکې دا په شبکه کې نه په نټ کې نه ما هغه ته لیږلی دی او شیخ حسن د ادبرې د شهر نو دا داسې کتابونه او داسې نعمت الله پاک مونږ راکړی دا یو الهامي کتابونه دي او الهامي طریقه ده او د شیخ د مجاهدینو وروسته لیکلی شوي چې د دې نظیر په دنیا کې موجود نه دی او عرب بالکل متمني دي دې طرز ته نو انشاءالله تعالی مونږ د خپل شیخ سره عهد کوو چې انشاءالله مونږ به دا قرآن چې څو پورې زموږ زندګي یو د چترال د غرونو نه والا د ترچمیر نه والا انشاءالله تعالی چې مونږ د امریکې اخري ګوټ ته به رسوو انشاءالله تعالی چې په کوم لین کې مونږ لاړلو که په تبلیغ کې لاړلو که له چا ځای کېناستو مونږ به خپله مسله بیانو زما د چترال ملګري ناستې دلته الحمدلله چې کوم سټیټ ته تللی یم زه چا څه ودرېدلی یم او چا څه کېناستلی یم پاڅېدلی یم ما خپله مسله بیان کړې ده والله پاک دې په دې باندې مونږ ته استقامت نصیب کړي او الله دې خپل مودت مونږ ته نصیب کړي نو انشاءالله تعالی تاسو ته بیا دا غرض لرم چې د دې اجتماعات بیانان او د دې اجتماع پیغام دا به مونږ انشاءالله خپل کورونو او خپل مدرسو خپل بچو او خپل ناسته پاسې هر ځای ته رسو ټولو اراده ده کړي انشاءالله عزم دې کړي انشاءالله تعالی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين